حاجی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب جل معروف. نو هغه زیونه چې کوم د مقتضى الحال او د مقتضى ظاهر خلاف ترنه دا راځي او بیا هم فصیح او بلیغ وي ناغه اته زیګونه نن سبق کې سلورم نمبر ده هغه ده چې د خبر په ځای باندې یعنی جمله خبریه په ځای باندې جمله انشائیه استعمالول او د جمله انشائیه په ځای باندې جمله خبریه استعمالول لکه څنګه چې په دې مخه کې دوه شقونه لکه پرون سبق کې مونږ ویل چې د ماضی په ځای باندې مضارع او د مضارع په ځای باندې ماضی او دا چې د کیږي نه دا اصلي کیږي بلکې د هغه لپاره اغراض وي اغراض لکه پرون سبق کې مونږ ویل چې د نیک فعالی لپاره یا د تحقق لپاره د مضارع په ځای باندې ماضی چې دا استعمالي نه دغه شاندن سبق کې هم چې د خبری زی د جمله خبری زی د جمله خبری په دې باندې جمله انشائیه او د جمله انشائیه په دې باندې جمله خبریه نو د جمله انشائیه په دې باندې جمله خبریه استعماليږي د دوو حالات لپاره دوه درې د دریو حالات لپاره نمبر 1 د تفاعل لپاره تفاعل ویل کېږي نیک فعالی ته او چې لکه زید انشاء وي زید جمله انشائیه وي او په هغه باندې ته جمله خبریه ذکر کې لکه موږ هداك الله لصالح الاعمال هداك الله الله پاک دی هدایت د کتاب الله پاک دی هدایت په کتاب د نیکو اعمالو لپاره نه اصل کې دې اللهم اهدي الله د هدایت وکي د نیکو اعمال لپاره هدایت وته یا لکه آسان مثال موږ جزاك الله خيرا نو جزاك الله خيرا دا اصل کې اللهم زي الله ته بدله ورکې بهترین بدله ورکې خو منګه دا امر نه استعمالو بلکې جزاك الله خيرا نو جزاك الله خيرا دا جمله خبریه ده ځکه جزاء فعل له کاف مفعول له لفظ الله دا فاعل لري ربا لکه پوه شو به باندې ها جزاك الله خيرا اللهم زي او یا دغه هداك الله لصالح الاعمال الله پاک دې د نیکو اعمال لپاره هدایت وکړي اللهم اهدي پوه شئ او دویم دا د رغبت ظاهرولو د پاره چې یو خبر استرستا شوق استامینه او داغي رغبت او شوق ظاهره ته داغي ظاهرولو د پاره هم د انشائیه په باندې خبري استعمالي هغه رزقانی الله لقاءک نو د دې لفظي معنی دا ده چې رزق کړه او ما ته الله پاک ستا ملاقات نصیب کړه او الله پاک ما ته ستا ملاقات نو دل لګې دې معنا دا غلکل جمله خبریه ده او په اصل کې دا رسې ده چې اللهم ارزق یا الله ماته دا ملاقات را نصیب کړي په هغه باندې نو دل کې زه خود الله پکار ده انشائیه پکار ده انشائیه جمله پکار ده لیکن انشائیه جمله ناراضي بلکې دا راځي دا خبري راځي مطلب دا ده چې زه سوال کوم او هغه د چې رغبت وجه الله پاک گویا کې دا قبول کړي پوه شئ او دریم نمبر دا دی چې د کته امر د دې ودی نه کې جمله انشائیه دې لپاره استعمال کته کذا جمله انشائیه استعمال کما نو امر برشه او په امر کې یو انسان هغه خپل ځان اوچت غني لکه تاسو ویلي دي د امر تعین څه کړو طلب الاقبال الفعل دا یو فعل لپاره توجه غختل على سبيل الاستعلاء نو ته د دان یو مشر ته جنن دا حکم کې نای کی دا بیا ادبی دا سره بګه بیا ادبی دا بګه نو ته چې دې بیا ادبی نه ځان بچ کما نو ته ينظر مولاي في امري مولا دې زمادي کارونه ته وګوري یعنی غلام دې هغه خپل عقد حکم نشي کولای زمادي کار ته وګوره واښوي ځکه چې دا بیا ادبی نه بګه نه بیا ادبی نه ځان بچ کول لپاره د جمله اسمیه دا جمله خبریه چې انده استعمالي او ينظر مولاي في امري مولا دې زمادي کار ته وګوري لکه پوه شوې به باندې ها نو دا درې ځایونه وو چې الته د جمله انشائیه په ځمانه جمله خبریه استعماليږي د تفاعل لپاره اظهار رغبت لپاره د بیا د مینا ځان بچ کول لپاره پرې پوه شوې وساغله چې د جمله انشائیه زیږوي د جمله خبریه زیږوي او بای کې ته جمله انشائیه تل اندازه کرکې نو دا غي لپاره دوا ځایونه درې ځایونه دي درې نمبر 1 چې اوسې کامل توجه ته ظاهره او ته چیرې دې شته کامل توجه پکار ده
نو د هغې لپاره ته د جمله خبري په دې باندې جمله انشائي استعمال کړي لکه الله پاک فرمای قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد نو دل کې دا قل امر ربي بالقسط دا جمله خبریه ده قل جو قول دی کنه امر ربي بالقسط دا جمله اما قل نه غره ته چې قل دا جمله انشائیه نه قل قول دی اته دا خبره ذکر ده چې دا قول جدا جمله وي او مقوله جدا جمله وي نه دا قول دا قول دی امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا دا مقوله ده نو دل کې دا مقوله امر ربي بالقسط دا جمله خبریه ده او اقيموا وجوهكم دا جمله انشائیه ده سره وې دل کې پکار دا وا چې دا جمله خبریه استعمال کړه وې ځکه قول امر ربي بالقسط دا جمله خبریه ده یو بکار چې عاطف د جمله خبریه په جمله خبریه باندې کړه و اقامت وجوهکم دې ذکر کړه وې لیکن الله پاک واقعي وجوهکم دې لپاره ذکر کو چې دې مانزه طرف ته کامل توجه چې انسان راشي کامل توجه د انسان چې دې دغه طرف ته راشي مانزه طرف ته راشي ځکه موږ په ټولو عبادتونو ټول اهم عبادت ده هغه په دې باندې پوه شوي ها په دې باندې پوه شوي نو د وسیس دا کامل توجه حاصلول لپاره ظاهرول لپاره چې دې ته کامل توجه پکار ده ال تکي د جمله انشائیه په باندې د جمله خبري په باندې جمله انشائیه استعمالي نمبر 2 چې مقصد ستا دا وي چې ته د لاحق د سابق سره لاحق ویلېږي کې مخکینی جمله ده سابق ویلېږي کې ورستونی ده نو چې د لاحق د سابق سره ته یو ځای نه کې لاحق او سابق په منځ کې ته فرق راولې دا فرق ظاهرول د لپاره د جمله انشائیه جمله خبري په ځای باندې جمله انشائیه د استعمالي لگا الله پاک فرمای قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون چې پیغمبر وویل اني اشهد الله چې زه گواه کوم الله پاک زه گواه کوم الله پاک واشهدوا او تاسو هم گواه شئ پس خبره باندې الله پاک حکم اني بريء مما تشركون چې تاسو چې چا سره شریکان جوړوي نو زه دا غي نه سمه بریم وس د دې الله پاک مقصود هغه داره چې دا لاولنې جمله اولنې جمله سره اني اشهد الله دا جمله د دې بلې جملې نه اشهدو د دې جملې نه جدا کوي تکار خدا وا چې مکه معطوف علیه چې دا جمله خبریه ده او چې دا ورستم جمله خبریه شي معطوف هم جمله خبریه شي لیکن معطوف جمله انشائیه ده د دې لپاره چې دا متکلم مقصود هغه داره چې دا سابق د لایق سره برابر نشي ځکه اني اشهد الله په دې کې شهادت د چا ده د الله ده وشهدو په دې کې شهادت تر نه معبودان باطلو ده پوهه د چا چې باطل نو د الله شهادت او د معبودان باطلو شهادت د دوه برابرېږي نو کدا چرتا دغه ذکر کړه وشهدو نه ذکر کړه بلکې دغه ذکر کړه وي او اشهدو کوم ذکر کړه وي نو بیا و د دې د گواهی د الله پاک د گواهی سره برابر شوی او دا خونه پوه شو مې باندې دریم نمبر د تسویه د با تسویه چې دواړه چې دا برابر شي دا برابر شي لکه الله پاک فرمای قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم کچر تاسو خرج کوئ په خوشحالي سره یا په زور زبردستۍ سره نو دا به قبول نکړل شي تاسو نه نو دلته کې اصل کې دي چې لن يتقبل منكم انفقتم طوعا او كرها چې تاسو نه قبليږي که تاسو خرج کوئ د په خوشحالي سره نو دلته کې دا تصویر لپاره الله باز ذکر کړی دی چې کم کسان هغه په دغه سره په دای کې ضرورت وي دا اخرت د عذاب په بدله کې چې دا سمال خرج کړي نو دا د دونه قبل ولګي نه اگر په خوشحالي سره خرج کړي او که سره خرج کړي په زور زبردستۍ سره یا د الله پاک په لار کې خرج کول دا کم کسان چې دا کافر دي نه که په خوشحالي سره خرج کړي او که بدل سره خرج کړي څنګه ته یقول انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم دغه الله پاک درته د جهاد لپاره کدا مال ورکوي او تاسو د کوفه اسلام خلاف مال لګوي د اسلام خلاف نو تاسو نه قبليږي نو هغه پوه شو مې باندې ها بل ده دا بل دا ده 5 نمبر چې
د ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر ذکر کول او د اسم ظاهر په ځای باندې ضمیر ذکر کول. مخکې تاسو په دې نحو کې ویلي دي او په دې کې په دې ضعف تالیف کې ویلي دي چې اضمار قبل ذکر ناروا ده لفظا او رتبه. پوه شوئ بلې باندې او بل هغې کې د نحو کې او قافیه کې تاسو شرجامي کې او بلې کې تفصیلونه جوړ کړي دي. نو کله کله داسې وشي چې بکار خدا دا چې اول اسم ظاهر ذکر شي او د اسم ظاهر نه وروسته بیا څه ذکر شي ضمیر ذکر شي. خو کله کله داسې کېږي چې اسم ظاهر مخکې نه وي ذکر شوی او دغه تېره نه دا ذکر کېږي ضمیر ذکر کېږي. د هغې وجې دي یو د خدا دا چې دوه وجې لږ ذکر کړي دي. یو وجه دا ده چې لکه د متکلم د دې خبرې دا ورکوي چې دا کوم حالات چې دي نو دا زما پر ذهن کې همیشه لپاره موجود دي زما د ذهن نه وتلي نه دي. نو اگر چې دلته کې لفظا اسم ظاهر نه ذکر شوی او زما پر ذهن کې دا موجود دی. لکه دا شعر لیکلی دلته کې ابت الوصال مخافة الرقباء واتتك تحت مزارع الظلماء. چې زما محبوبه چې کوم ده هغې ته کله ما دغه ویل چې ته زما سره جنین دا ملاقات وکړه نو هغې انکار وکړو دلته وایي ابت الوصال هغې ابت الوصال هغې د ملاقات نه انکار وکړو د رقیبانو د یرې د وجې نه او راغلی د تا ته د شپې په تیارو کې. نو اوس دا دی چې دلته کې ابد کې هیه ضمیر دی د هیه ضمیر مرجع سره نو نشته دی. پکار خدا و چې دا ناجایز وي لیکن د دې شاعر دا کوم چې عاشق دی نو د عاشق په زړه کې د دې محبوبین علاوه بل څوک د سر ناړو په ذهن کې شته نه. نو دی وایي چې بس ابد ضمیر د تصنیع د مؤنث ذکر شو که نه د دې نه دماغه مؤنث مراد دی بل څوک دی نه چې مراد کړي. پوه شوئ بلې معنی. او یا د دې لپاره د اضمار قبل ذکر چې دا راځي چې دا وروستنۍ خبرې ته د سامع شوق چې پیدا شي د سامع شوق پیدا شي. عادي لپاره دغه کېږي ضمیر شان او ضمیر قصه. ضمیر شان دپاره مثال لکه هو الله احد هو هغه نو هغه کله مخاطب دا واوري چې هغه ډېر لوی دی نو انسان باندې کې دی چې هلکه دا به څوک وي چې ډېر لوی دی. نو الله صمد لم یلد ولم یولد الله پاک تعریف بیا کړی. او دغه لپاره دا ضمیر قصه ضمیر شان چې دغه ضمیر وي مذکر ضمیر او ضمیر شان ورته وایي او چې مؤنث ضمیر او ضمیر قصه ورته وایي. وایي هي النفس ما حملتها تتحمل دغه نفس دی چې څه پې ته بار کوي دومره بار کېږي. لکه هیا دلته کې ذکر چې هغه د انسان ذهن چې لکه هغه به څوک وي النفس ما حملتها تتحمل. نعمت تلمیذ الادب دا ضمیر مستتر د بار مثال ذکر کړه. او عکس دی یعنی د اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر استعمالول چې زه خدای چې اسم ضمیر ذکر کوي خو بیا هم اسم ظاهر ته ذکر کوي د دې لپاره چې یو کس هغه ته حکم کوي او هغه ته دا داعي پیدا شي چې دا حکم منل ګوره ضروري دي. لکه تا غلام دی هغه ته ووایې سیدک یأمرک بکذا ستا آقا ته د حکم کوي چې دا کار داسې وکړه. نو اوس اصل کې پکار دا و چې داسې وویل چې هلکه زه تا ته حکم کوم چې دا کوه انا آمرک. پوه شئ. خو دلته کې د اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر چې استعمال کړی دی چې سیدک یأمرک بکذا نو دا د دې لپاره دی چې لکه ته ګورې دا خبره چېرته داسې کمزوري ونه ګڼې بلکې زه ستا آقا یم او ما ته آقا ته حکم کوي چې دا داسې وکړه. پوه شوې مې باندې د اسم ضمیر په ځای باندې لکه اسم ظاهر ذکر شوی پوره دی نه. ومنها وګورئ څلورم نمبر ځای ته وضع الخبر موضع الانشاء د انشاء په ځای باندې خبر ذکر کول یعنی جمله انشائیه په ځای باندې جمله خبریه ذکر کول لغرض د غرض د وجه نه کالتفاعل غرضونه سری نمبر 1 دی کالتفاعل لکه نیک فعال شو هداک الله لصالح الاعمال چې الله پاک دې ستاسو هدایت وکړي د نیک کارونو لپاره. نو اصل کې څنګه وو اللهم اهدی او اظهار رغبت او د لپاره د رغبت د شوق ظاهرولو هدی رزقنی الله لقاءک الله پاک دې ما ته ملاقات را نصیب کړي. نو اصل کې څنګه دی اللهم ارزق الله مت را نصیب والاحتراز عن صورت الامر او بل چې ته بچواله راشي د امر د صورت ته تأدبا د وجه د ادب نه كقولك لك استقول ينظر مولاي في امري چې زما مولا دې زما دې کار ته وګوري
نو اصل کې دې سره چې مولا ته سوې چې انظر الى امري زما دې کار ته وګوره لیکن په دې کې د بیا ادبي شایبرات لاله نو دې وجه نه هغه جمله انشائیه په زمانه اسمي استعمال خبري استعمال کړه وعکس عکس لري وصول انشاء موضوع الخبر چې دا خبر په ځواني انشاء ذکر کول دغه اگر سره ک اظهار العنایه بالشیء لکه یو څه کامل توجه ظاهر اول کار کول يقول امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم چې زما حکم کړی ما طرف زما په حساب سره واقيموا وجوهكم عند كل مسجد او تاسو قائموي خپل مخونه برابر خپل مخونه په وخت دار سجده کې نو دلته لګیږي چې لم يقل واقامه وجوهكم لك پکار خدا وا چې امر ربي بالقسط دا جمله خبریه ده معطوف علیه نو چې معطوف هم جمله خبریه وي او اقامه وجوهكم ذکر کړه ولی ذکر نکړو عنایه بامر الصلاه د وجه دې چې د موږ د کار ته کامل توجه حاصل شي هغه پوه شوي دویم وتحاشي عن موازات اللائق بالسابق او چې ځان بچ کړل شي دا لاحق د سابق سره د برابرولو نه چې ادوانه سابق او لاحق باندې برابر نه دي هغه قال اني اشهد الله وې دی پیغمبر اني اشهد الله بشک ز گواکم الله لرا واشهد تاسو گواشي اني بريء مما تشركون نو لم يقل واشهدكم ونوي زګه چې د الله گواهی د دوه گواهی سره چرته برابر نه تحاشيا د وجه بزامت عن موازات شهادت بشهادت الله والتسويه د برابرۍ لپاره انفقوا طوعا او کرن کچر تاسو خرج کوي تاسو په خوشاله سره او خفغان سره قبول منکل چې تاسو نه ومن او پنځم ځای دا ځین نه چالت کې مختصر ظاهر خلاف استعمال ولګي الازمار في مقام الاظهار لغرض دا اسم ظاهر په دیوانه اسم ضمیر ذکر کول لپاره د غرض غرض سره کای ادعای ان مرجع ضمیر دائم الحضور فی ذهن لکه د دې خبره دعوه کول چې مرجع د ضمیر دا همیشه موجود د په ذهن کې یعنی په لفظونو کې اگر چې ذکر نه نه او په ذهن کې همیشه لپاره موجود ده که قول الشاعر ابت الوصال مخافه الرقباء واتتك تحت مدارع ظلماء خادي وی چې ابتل وصال زماره محبوبي انکار وکودا وصال نه د ملاقات نه مخافه الرقباء رقباء د رقیب جمع ده رقیب ورته نگران محافظ نگهبانی کوونکې دا رقیبانو دی لري واتت کا وراغل دتا تحت مدارع الظلماء داغه پتیرو شپو کې پتیرو کپړو کې یعنی د شپې پتیرو په کپړو کې وتا جندار راغله الفاعل ضمير لم يتقدم له مرجع ويدل کې په ابد کې او اتت په ابد او په اتت کې دا ضمیر د لپاره مرجع دي دا مخکینه ذکر شي فمقتضى الظاهر الاظهار نو مقتضى ظاهر سوا چې لګي ذکر کړل شي ظاهر کړل شي لیکن هغه چونکه په ذهن ته سامع کې موجود ده دیو نه غي نه ذکر کړل بل وتمكين ما بعد ضمير في نفس السامع او بل چې مضبوطه شي هغه خبره کوم چې د ضمیر نو وروسته ذکر کیږي فضله د سامع کې لتشوقه الیه اولا د پاره د دې چې اول د شوق هغه تر او چې بیا د خبرو کی نو د اول ضمیر ورته ذکر کو چې لکه هغه راغله لري انسان ټول دی چې څوک راغله لري چې دومره انتظامات کیږي نو ته ورته وځي راغ پلان کې راغله نو چې اول یو څه هغه شوق ورته پیدا کیو بیا نو هغه ډیر اوقاف ذهن وي نو هي النفس ما حملتها تتحمل دا هغه نفس ته چې بارکی کې بری ما حمل دا غزه ته بارکه بری معنی تتحمل او بارکوي دا زمير قصه مثال له هو الله احد در زمير شان مثال ده نعمت تلميذ المؤدب ډیر خده هغه نو ځان کې چې رسول ته ډېر زیات خره ته تلميذ المؤدب هغه ادب کوونکی شاګرد نو دا زمير مستتر مثال له عکسه ایل اظهار فی مقام الاجمال چې د ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر ذکر کول غرض د غرض په غرض سره ک تقویت داعی الامتثال د پاره چې دا حکم منلو هغه داعی چې دا مضبوط شي کا قول کلی عبد کلغستا قول سا غلام ده سیدک یامرک بکذا چې ستا آقا ته د خبرو حکم کوي نو بکار خدا و چې دی ویل انا امرک بکذا لیکن دا اسم ضمیر په ځای باندې ظاهر ذکر کو چې لکه ته پته ولګي چې لکه دې خبر نه کوي اوړې دا اوړې دین څه چې زما هغه مشر ماته حکم کړل پرې پوه شوي واړه
واړو شابه شابه مکه